د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو دا وخت را سره د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي صاحب ولاړ د کوېسچن ته کومه فیصل کریم کونډي صاحب دا راته وویل چې په کې پی کې د سی ایم او د ستاسو د گورنر تعلق خراب دی نو دغه څه داسې وجوهات دي سیاسي د پارټو اختلافات دي کنه څه داسې د پالیسي د لیول اختلافات دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما چا احساس اختلافات نسره نه خراب ما اختلاف ستا چې زوان چې ما صوبه د پوره مانی دا وي بدمن دي زوان چې کرپشن نه کوئی دو کرپشن دي چې موږ نه حساب کو چې موږ ته 600 ارب روپۍ تاسو نه سی بات پولیس ته ملو شوی وارنټر باندې هغه تاسو په ډول مو پړې کوم څه دغه پیسې پولیس ته جاج کی پی پی سی نشتا اصل نشتا شیان نشتا پیسې دو کرپشن کړي لہذا جو صوبې امن د پاره صوبې ترقی پاره نوجوانو روزګار د پر خبره کوم کم دو خبر نه کې دوی چې یو خبره کوي کرپشن د صوبې د امن لپاره خو پکار د چې تاسو د گورنر او د سی ام ترمنځ یو هیلتي ریلیشن وي او البا صوبه ترقی کوي چې تاسو هم دومره په یو ډایورجنټ پوینټ باندې ولاړ یا غیم په دومره ډایورجنټ پوینټ باندې ولاړ سخت بیانونه د یو طرف بل طرف ته راځي نو تاسو دا نه ګڼئ چې دا چې کوم د خلیج دی دا نورم روان دی زیاتېږي یو وزیر اعظم صاحب کلی نه کرنل غوا کېږي نادر افسر غوا کېږي تحصیلدار غوا کېږي سی ام زمکو سره چې دا جج غوا کېږي ججانو باندې حمله کېږي فوجیان شهیدان کېږي هغه علاقې کې پولیس شهیدان کېږي رول رسنټ باندې حمله کېږي دا وایم چې یاره تم نومان قائم کا هغه چې میټینګ شوی دی چې امنومان پر زه خبره کوم زه بالکل اختلاف بیان کوم چې ما صوبې امن د پاره صوبې ترقی پاره صوبې امنومان د پاره خلکو تحفظ لپاره زه هر چا سره اختلافات کوم دغه ایجنډې کې مشه دوه 1 پوینټ ایجنډا کرپشن تاسو ما ته چې چرته د صوبائی اسمبلی اجلاس شوی د فوج خلاف قراردادونه پاس کړي فوج خلاف یې دا بالکل زار او لوخي لګي په دې صوبې امنومان باندې خبره کړې سر یو خبره ده چې کومه پارټي هم په پوزیشن کې وي نو هغه د فوج خلاف وي او چې کومه پارټي بیا په حکومت کې راشي نو هغه بیا د فوج حمایت کوي نو دا لږ واضح کوي چې دې څه داسې دغه بیا دا پارټي د اسټابلیشمنت راوستي وي کنه بل څه وجوهات وي نو باندې سره راغلي دي ما پارټي باندې چیرمن شهید الکاله بوټو عدالت قتل شوی دی محترمه شهید شوی ده او دورونه شهیدان شوی دي ما ډیر خلک ما ډیر وړونه پارټي ملګری شهیدان شوی دي چې پاکستان به بس پارټي کله د سټیټ خلاف ناری ولی دي کله ویل چې یاره تاسو پر دې ملک دشمنانو جنډې راړل کوي ریاست خلاف ناری وایي جی ایچ پی باندې حمله کوي کیلو باندې حمله موږ کله کړی دي نو سر څه وشي دی لا پورې لا یو کال جیل تیر کړی دی زرداری صاحب 44 کال جیل تیر کړی دي بي بي چې دا و کال تیر کړی دي سمت خان چکزي چې محمد خان چکزي پلار دی هغه په دغه څومره کال جیل تیر کړی ډیر ښکاره نو ما خو سیاسي کیسونه وکنه چې خلک براله چې یاره دا سبب فلانه دی ولګي هفته په صداد ولګي دا پیډي خلک براله دوه خلا نو مېم غړي دي موږ وزیر راځي چې کې یا خپل منشر شهید شوی د قتل کې یا شراب سره یا نو مې کې چې د حق کې سی په شوی دی ټول دغه کیسو کې په شی علاج کم 2 نمبر کې فیصل کریم کونډي صاحب اخري کوېسچن کوم چې دا کم دلته کې نن سبا بدامنۍ صورتحال له پښتونخوا کې تاسو ذکر هم په خپل تقریر کې چیرې د مازیګر نه پس خلک په باز علاقو کې کورونه نشي راوتلې نو د یو نوي اپریشن خبرې کیږي آیا د پاکستان پیپل پارټي په دغه اپریشن باندې سټانس ته او دغه امن بسنګ راشي ما خیال دی باندې آل پارټیز کانفرنس پکار ده د باندې تجویزان ورکول پکار دي مولانا صاحب چې خپل کې قسم ګرځي حالات خراب دي سی ام صاحب وی حالات خراب دي ټول دنیا وی حالات خراب دي په دې حل خو پکار ده کنه زموږ حالات ضرور خراب شي حالات خراب دي پکار چې موږ دې باندې یو ټول آل پارټي متفقه یو قرارداد یو هغه سره راشو چې موږ د امن دې صوبې کې څنګه راوځو او په ټولو ما خلک چې پی پی سی وزیر اعظم صاحب پکار دي چې ضرورت وړي اوبه دې